دا دواړه تقریبا ګنډلي سیزونه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدای پاک دنیا تا زبا هم د سیرت پاک متعلق تاسو ته د نبی علیہ السلام د دنیا د راتلو متعلق او د حضور پاک د لوی شان متعلق یو څو خبرې کوم، او ورسره بداجی صاحب رحمت الله علیه چې کم نسبت ته د هغې متعلق یو څو خبرې بکوم، زیات وخت به ان شاء الله نالم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی میاش کے د ربیع الاول دی دنیا تا تشریف راوڑو. اختلاف پکشت دے، سوک دریم تاریخ یادئی، سوک دولسم تاریخ یادئی، سوک نہم تاریخ یادئی. خیر ہر تاریخ یا دریم یا نہم یا دولسم خو پروس کے اختلاف نشتہ دا گل روزوا، پمیاش کے اختلاف نشتہ دا ربیع الاول میاشوا، پکال کے اختلاف نشتہ دا نوشیروان دا تخت نشینے سلویختم کالو او دا ابرہا دا فوج دا ہلاکت لنبے کالو، او عیسائی تاریخ کم چے زمونگ دا جنوری او فروری تاریخو ندی دا دی 1501 کال تیر شویو، او دا انگریزی میاشت دا اپریل 22 تاریخو، او پا وقت کے اختلاف نشتا، وقت دا سنتنا لگ غند مخ کے کہ کم دا حیعت او دا ریاضی دانان دا غی حساب کتاب لگو لے دے نو تقریباً 60 منٹا دا پاسا سلور بجے زمونگ دا ٹیم مطابق آقا نامدار خدای پاک دی دنیا تا پا یو منصب رو لے گو. نبی علیہ السلام مثال داسیو آفتاب نبوت ورتا ہوئی دا پیغمبر نور او دا نور رنا علا سلی لخوان ورکی چی سلی مخ کی تیارو بینی چی تیارونی دا نور دا رنا قدر چاسرنی کم زینو کې چې همیشه روز ده، داسې ځای نمشته په دنیا کې 6 میاشتې پکې روز ده او 6 میاشتې شپه، داسې ځای نمشته چې هغې کې اړو شپه شته دی نه، نو هلته کې چا سره د انور د رڼا قدر نشته. د دې بجلی د رڼا قدر به تاله هله درشي چې در باندې لوډ شیډینګ راشي. ته ناست دی خپل کتاب ګورې یا د دنیا بل کار کې او بجلی لاړه شي، نو ستا به د بجلی هغه قدر او د بجلی سره هغه چې ستا کم په زړه کې قدر دی ابد تعالی یاد شي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې دا 1501 کاله 1501 کاله خدای پاک پیغمبر نه را لېږو. دا دنیا بالکل له کفر د تیارو ډکه شوه، او دې دپاره دی کې د الله حکمت ده چې زه د مخلوق ته د پیغمبر علیه السلام د راتلو او دا هغه د هغه طاقت او دا هغه د هغه نبوت او دا هغه د هغه رڼا اثر ښیم چې داسې پیغمبر چې 1501 کاله د عیسی علیه السلام نه پس وروسته بل پیغمبر نه دی راغلی، او دا دنیا داسې د کفر تیارو کې غیبه وه چې بت پرستی عامه و خلکو به د بتانو عبادت کو، کور کې دننه خلکو ځان له یو بت یو خدای ساتلی، لونه به یې جمدی خښولې، حتی که چې خپلو حقیقي خویندو سره سکه خویندو سره خلکو نکاحګانې کړې وې. دومره خلک په تیاره کې پروتو. دغه دور کې الله ذوالجلال آقا نامدار دنیا ته راولېږه، او ما وی مثال یې د انور دی، نو چې د انور راښکاره کېږي نو که ستاسو خیالي نور ناوخته راخېږي او د سبا سره د انور دا شغلې او د انور دا شعاګانې په دې دنیا راخوري شي، د انور نه 2 ګنټې 3 ګنټې مخکې دا شغلې په دې فضا او په دې اطرافو کې ښکاره شي، خلک وایي سبا راوخته. دا سبا څه شی دی؟ دا د انور هغه رڼا ده چې له انور راختلې نه دی، او د انور نه مخکې په دې اسمان باندې او په دې ځمکه یو رڼا راخوره شي. دارنګې د حضور پاک د دنیا د راتلو نه مخکې په دې دنیا کې داسې نشانې څرګندې شوې، داسې رڼاګانې څرګندې شوې
داسې شغلې څرګندې شوې چې کم د هغې زمانې د اهل کتاب و عالمانو هغې پوه شو چې یاره معلومیږي ده چې آخري پیغمبر آقا نامدار دنیا ته راتلو والا دی. بعضې چیزونه خو یې داسې ښکاره څرګند شو، لکه عربو کې دا شر او فساد، ډاکې، غلاګانې، جوارۍ ډېرې زیاتې وې چې کله د حضور پاک د راتلو اندازه ښکاره شوه او زمانه نږدې شوه، نو په خپله په عربو کې بعضې خلک روچت شو، وی یاره داسې کار کوو چې دا بدامني او فساد زیات شوی دی، راځئ چې خپل منځ کې د دې فیصله وکړو دا ختم شي. نو د هغې متعلق هغې یو میټینګ وکړو، یو اجلاس یې وکړو، او لکه زمونږ وطن کې چې دا خلک کم اصلاحي تنظیمونه جوړوي داسې یو تنظیم هغې جوړ کړو چې یاره یو تنظیم جوړو او هغه به دا کار کوي چې څوک غلا کوي، ډاکه کوي، بدامني کوي، هغې له به سزا ورکوو. دا د نبی علیہ السلام د راتلو نه مخکې خدای پاک دی دنیا کې بعضې رڼاګانې څرګندوي. هر پیغمبر چې خدای پیدا کړی دی د هغه نه مخکې به په دې اسمان کې دا ستوري چودل، د دې ستورو نه او د دې سپومۍ نه به داسې برېښناګانې او رڼاګانې تلې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش چې کله اندازه څرګنده شوه نو د ستورو دا چودل، د ستورو نه شغلې ختل او د سپومۍ نه رڼاګانې تلل، دا بلکل داسې منډې به یې والې او د شپې به دا پړق پړوق شروع و چې د هغه زمانې کم اهل کتاب عالمانو هغې پیشنګویۍ ورکړې ویره عن قریب دی میاشت نیمه کې هغه آخري پیغمبر دنیا ته راتلونکی دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د حضور پاک نږدې ملګری دی او لومبی خلیفه دی او لومبی اسلام چې په نبی علیہ السلام راوړی دی په ځوانانو کې هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. دی فرمایي وی زه چې ته په سفر تلم، تاریخ ابن خلکان دا واقع نقل کړی ده، وی په سفر تلم، وی لار رانه خطا شوه او یو ځنګل دی، په هغه ځنګل کې را روان یم او شپه شوه را باندې، باران هم شروع شو، زلزله او ګلی او سیلۍ هم زیاته شوه، ملګري م رانه جدا دی او زه بلکل یوازې روان یم په لاره کې. اوس یره او هیبت را باندې راغی چې خدایه زه به اوس څه کوم، روزم نه ده چې چاته آبادۍ پسې لاړ شم، شپه ده، ملګري مې هم نشته، ځنګل دی، باران هم دی، سیلۍ هم ده، ګلی هم ده، طوفان هم دی. وی لرې ځای چې مې نظر ولګو نو یو رڼا مې ولیده، لرې ځای کې راته یو رڼا راښکاره شو، وی چې رڼا مې ولیده ورپسې روان شوم، وی چې ورغلم ورو ورو تلم په هغه ځنګل کې په یره او هغه رڼا ته ورنږدې شوم نو هغه یوه آبادي وه. وی ما وی چې دا به چېرته چا خیمه لګولې او مسافر به په لاره رواني، خو چې ورنږدې شوم نو هغه یو بلډینګ و، یو آبادي وه. اوس اومقسې باران او سیلۍ ده او شپه ده، وی هغې آبادۍ ته چې کوم ګیټ او دروازه و هغې ته مې ځان ور ورسو. یو څوکیدار ولاړ و، ما ورته وی چې صیب ما ته ور لرکه، وی ما ته هغه وی چې اجازت نشته چې کله سار سبا نور نی ختلی نو مونږ دې آبادۍ ته دننه څوک نه پرېږدو. وی ما ورته وی دا د څه آبادي ده؟ وی زه عیساییم او دا زمونږ د عیسایانو عبادت خانه ده. وی ما ورته وی چې زه مسافر یم او د خدای دپاره یخني مې شوې ده، باران را باندې ورېدلی دی او زلزل دی، ما ته دا دروازه لرکه چې زه لږ دننه ارام وکړم. وی زه ورسره کلک شوم او سړی هم کلک شو. نو هغه زمانه کې به د قریشو د خاندان او د مکې معظمې د کلي د خلکو ډېر خیال او قدر کو. وی ما ورته وی چې زه د مکې معظمې باشنده یم، دې لپاره چې راته اوس دروازه لرکي او په شر او شور په زور ورسره نښتیم لکه دوه کسه چې روان شي او جګړه غوندې جوړه شي. او ما ورته وی چې زه د قریشو د قبیلې سره بیا تعلق لرم، زمونږ د خاندان خلک د حج د حاجیانو خدمت کوي او زه د یو ډېر معزز خاندان سره تعلق لرم، نو مهرباني وکړه ما ته دروازه کولاو که وي هغه راته نه کولاوله. وی بر هغه بالخانه کې یو سړي سر راښکته کړ، وی ما ته وی میلمه ده کوم ځای؟ وی مې چې صیب د مکې معظمې.
وی چې مکه معظمه کې د کم خاندان سره تعلق لري؟ وی ما ورته وی چې د قریشو. وی څوکیدار ته وی چې دروازه ورته کولو. وی ما ته ور کولو شو. وی اقا سړی راغی او ما ته را تر غاړه وت او ځان ته رانږدې کړم چې خفه کېږم او زمونږ دا طریقه ده او دا زمونږ دستور دی چې مونږ ماښام نور پرېوتو سره دروازه بندو او سار نور خطو سره دروازه کولاوو، دې درمیان کې مونږ چاته ور نه کولاوو. خیر ته خفه کېږم ته میلمه. وی ما ته یو بستره راکړل او یو کوټی راته حواله کړه چې دې کې سم له وده شه. وی زه وده شم، خوب مې وکړ او کله چې سار را پاسېدم نو اقا سړی چې هغه د عبادت خانې د بره بالخانې نه زه صحیح کړی وم او د چا په اجازت چې زه دننه لاړم. وی هغه راغی او زما ډېره ښه مېلمستیا وکړه. داسې مېلمستیا زما وکړه او وی داسې خبرې را سره کوي لکه وی زما ګمان دار چې دا سړی ما پېژني، په داسې اندازه ما سره ملاویږي لکه دوه واقف خلک او پیژنګلو کسان چې یو بل سره یو ځای شي. وی په داسې اندازه زما قدر کوي، زما عزت کوي. وی زه په دې خپل لکه کچی ما چې بنده دې پیژنې او ته نه پیژنې. یاره چته خو ملاقات شوی دی خو دا سړی زما نه یېر دی ځکه زما دومره خیال او دونه قدر او دومره عزت او داسې خوراک یې را باندې وخوړو او سات په سات رانه معافي غواړي چې ګورې خفه نه شو، تا باندې تکلیف تیر شو، مونږ درته څه وخت ورکولاو نه کو چې مونږ ته ګورې خیرې ونه کړې او خفه نه شي. وی په دې خپل لکه زم کچه کېږم چې سړی دې پېژنې او تا نه یېر دی. وی بیا ما ته وی چې راځه زمونږ د عبادت خانې سیل وکړه. وی زه یې د مټه ونیوم روان یې کړم. خپل عبادت خانه لویه ګرجره د عیسایانو او دغه سړی د هغه ګرجې پادري دی چې دا ما سره خبرې کوي. وی ما ته وی چې راځه سل د باندې کوم. یو کوټه راته ښیي، بله کوټه راته ښیي، د هغې چې کوم کتابونه دی هغه راته ښیي. وی یو کوټې ته یې وردن نه کړم، د هغې جرندی کوله وکړه. وی ما ته وی چې راشه دا کوټه وګوره. وی چې ما هغه کوټه کې دننه وکتل، وی 3 بوتان دي پکې. وی زه ورته ګورم، وی حیران شم. وی ځان ته هم داسې وګورم او هغه بوتانو ته م وګورم. وی هغه 3 بوتان چې کوم د منځ بوت دی نو وی هغه زما د یو دوست دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بوت دی، د هغې شکل دی. خو دغه وخت کې زما د پیغمبر علیه السلام سره تعلق و خو نبی علیه السلام لا د پیغمبرۍ دعوه نه ده کړې. وی ښي طرف ته چې کوم بوت دی نو هغه زما شکل دی او ګس طرف ته چې کوم بوت دی هغه زما یو بل دوست دی چې د هغه نوم عمر دی، هغه د عمر فاروق بوت دی. وی زه حیران شم چې خدایه دا بوتان دې سړو څنګه جوړ کړي دي. منځ کې د نبی علیه السلام بوت بالکل د هغه شکل، ښي طرف ته زما بوت زما شکل او ګس طرف ته د عمر فاروق بوت د هغه شکل. وی زه حیران یم، سوچ کوم چې بنده جوړ خوب یې نه لکه دې سړو نه ته چې ته لیدې. اوس بوت خو چې د چا څوک جوړی نو الی جوړی چې مخامخ ورته سړی ودرئ، د هغه د پوزې، د هغه د سترګو، د هغه د غوږونو، د هغه د جوسې پوره اندازه والی او کچې موکي. دا کم خلق چې بوتان جوړی هغې باقاعده تندي او د سترګو پیمایشو کې کچو کې د هغې نه پس بوت جوړی. مې چې دی زمونږ پیمایش کچ نه دی کړی، نه راته چېته کتلي دي او زمونږ د 3 کسانو بوتان جوړی چې دا ته خوبي نه او که دا د ژوند دا ویښې واقع ده. وی هغه سړی پادري ما ته خاندي. ما ته وی چې دا د خوب واقع نه ده، دا د ویښې واقع ده، دا بوتان مونږ ستاسو جوړ کړي دي. وی ما ورته وی چې زه په دې حیران یم، په دې مې پوه که چې تاسو مونږ لیدي یو چې زمونږ بوتان هم جوړول، تاسو سره زمونږ چېته مخکې ملاقات شوی دی، تاسو چېته زمونږ د دې وجود کچ اغېشتی دی چې زمونږ بوتان هم جوړ کړي دي. وی ما ته پادري وی چې نه. نو ما ورته وی چې بیا هم دا بوتان څنګه جوړول؟ وی ما ته پادري وی چې او دې پېژندل او که ناسې خبرې کوې؟ وی ما ورته بالکل د ښي طرف ته بوت خو زما دی. وی ما ته څه فرق پکې شته؟ وی مې چې نه بالکل نشته. وی راته وی چې د منځ دا بوت د چا شکل دی؟ وی ما ورته وی چې دا زما یو دوست دی او د هغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم، دا د هغه د شکل بوت دی. او دا ګس طرف ته بوت د چا دی؟ وی ما ورته وی چې دا زمونږ یو بل دوست دی، د هغه نوم عمر ابن الخطاب دی، عمر د خطاب زوی، دا د هغه بوت دی. وی ما ته وی صحیح دی؟ وی ما ورته وی چې او بالکل صحیح دی خرازه. وی بوی اتلم او هغه خپله کوټه کې کېنولم. وی ما ته وی
چې دا بوتان درې واړه مونږ جوړ کړی دي، دا مونږ ستاسو نه نالیدلې جوړ کړی دي، تاسو مونږ نه یې لیدې، او دا بوتان هم جوړ کړی دي. وی ما ورته وی دام څنګه جوړول؟ وی خوس د تال ویم دا میانس کې الګ چې دا د چا بوت دی میانس کې دی، دی بل آخر زمانه پیغمبري، او خي طرف ته چې سا کم بوت ته تبه لومبه مرګري، او دا ګس طرف ته چې کم بوت ته عمر دا به دوی مرګري وي. وی ما ورته وی چې اخر تاسو مونږ لیدی نه یو، نو تاسو زمونږ بوتان څنګه جوړ کړی دي؟ وی زمونږ په کتابونو کې تاسو پورا ذکر پروت دی، د نبی علیہ السلام وجود، دا غي حسن، دا غي شکل مبارک، دا غي د وجود پورا اندازہ، دا ټول اندازہ دا چې کزم مکه نو خبر زړه چې خاص ضرورت د چي نشته چې بس کې کلمه خبرې دی. د حضور پاک د وجود پورا نقشه دا زمونږ په کتابونو کې پراته ده، دا مونږ د خپل کتابونو نه دا نقشه او دا بوت جوړ کړی دی، او ورسره ستا د دوه مرګرو ستا او د عمر دا پورا نقشه زمونږ په کتابونو کې پراته ده، نو مونږ د خپل کتابونو نه ستاسو دا نقشه او بوتان جوړ کړی دي، او ستاسو اندازه ولګوئ. د انسان د دوه انسانانو هم دغه ظاهري شکل دی، زما د ماستر صاحب خدغه یو شکل دی، دوه سترګې ردم دي زمان دي، دوه سپېمې د ددي، دوه غوږونه او خلا او دغه څه زمان دي، دا فرق پس راځي، خو لږ غوندې رنگ کې فرق راشي، لږ غوندې پوزه غټه وړه شي، سترګې واړې غټې شي، مخکې لږ غټوالی ورکوټې والی راشي، نو تا اندازه ولګوه چې هغې داسې نالیدلې د حضور پاک او د هغه د ملګرو شکلونه جوړول، نو د دې څومره نښه او څومره صفت په پخوانو کتابونو کې د نبی علیہ السلام او د هغه د ملګرو چې نالیدلې شکل جوړی. ولې لږه غوندې که پوزه مبارکه وړه شوې وه شکل به بدلو، لږ غوندې که غوږونه مبارک غټ شوي یا واړه شوي ټول شکل به بدلو، لږ غوندې که رنګ فرق راغلی وي شکل به بدلو، لږ غوندې که سترګو مبارکو کې فرق راغلی وي مکمل شکل به بدلو. نو داسې نالیدلې چې د پیغمبر علیه السلام او د هغه د ملګرو بوتان او شکلونه جوړی او بالکل صحیح جوړی، دین اندازه ولګوئ چې د نبی علیہ السلام او د هغه د ملګرو صفات او د هغې د هغه وجود اندازه او شکل او حسن او بیا د هغې د وجود هغه صفت او رنگ دا او په پخوانو کتابونو کې په صحیح طریقه ذکر و، ځکه خو ته هغې بوتان او شکلونه جوړ کړل. هر پیغمبر چې راغلی دی د آدم علیہ السلام نه والا تر د عیسی علیہ السلام پورې خدای پاک قرآن حکیم کې فرمایي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. هر پیغمبر نه آدم علیہ السلام نه خدای پاک وعده غشته ده، خدای خپل کتاب کې فرمایي چې اے آدم د آخر زمانه پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه متعلق د نه لوازلم کستا دور کې دغه پیغمبر راغی لتؤمنن به ولتنصرنه، دغه آخر زمانه پیغمبر باندې به ایمان هم راوړي، امداد به مرسله کوي. د نوح علیہ السلام نام خدای دا وعده غشته ده چې د آخر زمانه پیغمبر ستا په دور کې راغی ایمان بم پر راوړي، لتؤمنن به ولتنصرن، امداد بم ورسره کوي. د ابراهیم علیہ السلام نام خدای دا وعده غشته ده 140 پیغمبران چې څومره تیر شوي دي ټولو نه خدای پاک دا وعده غشته ده هر یو ته وایي که ستا په دور کې د آخر زمانه پیغمبر راغی ایمان بم پر راوړي، امداد بم ورسره کوي. او بیا ورته خدای وایي اقررتم، اقرار مو کو ایمان به پر راوړي امداد به ورسره کوي. هغې وی او الله بالکل به ورسره کوو. وی فاشهد وانا معکم من الشاهدین، تاسو هم ګواه شئ الله وی او زم در سره د ګواهانو نیم، په دې زم ګوایم او تاسو هم ګواهان شئ چې د آخر زمانه پیغمبر راشي ستاسو په دور کې، نو تاسو به په ایمان هم راوړئ، امداد به ورسره کوئ. وایه دې نه لوی عظمت د نبي علیہ السلام بل شته چې د پیغمبر نه وعده علي چې ایمان به پرې راوړئ او امداد به ورسره کوئ. دا ګورې زمونږه الله تعالی مونږ باندې ډېر لوی احسان دی چې د یو ډېر ښکلی پیغمبر امتیانې پیدا کړي، د یو ډېر مبارک او د یو ډېر لوی جلیل القدر هغه پیغمبر چې سید الانبیاء والمرسلین د ټولو پیغمبرانو او نبیانو سردار دی، فخر الاولین والآخرین، در وستنو مخکنو ټولو خلکو فخر دی چې هغه ښکلی پیغمبر خدای مونږ له راکړ او د هغې ښکلی پیغمبر امتیان خدای مونږ جوړ کړو. همدغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي وی یمن ته تلم، یمن کې یو شیخ دی یزدی، وی هغه سره مې ملاقات شو، وی ما ته داسې کوس پاس کتل، وی ما ته وی د کوم ځای نه راغلی؟ وی ما ورته وی چې زه د مکې معظمې نه راغلی. وی چپ زه درته یو څو خبرې کوم. وی هغه سړی
شل کم د 400 کالو بوډا سپینګری سړیو. دې خبره ته لږ وخت کېده. دا درته د حضور پاک شان ښیم چې پخوانو کتابونو کې د حضور پاک څومره لوی شان ذکرو. وی ما ته وی نور غږ مه کوله، مکې معظمې وی ما ورته وی چې او وی د قریشو د خاندانې خپله شروع شو. وی ما ورته وی چې او وی په قریشو کې د بنو تیم قبیلې سره تعلق لري. وی ما ورته وی چې او د بنو تیم قبیلې سره تعلق لرم. وی ما ته وی نوم دې څه دی؟ وی ما ورته وی چې خلک راته ابوبکر وی نو په ابوبکر مشهور نوم یې خپل عبدالله. وی دا پلار دې څه نوم دی؟ وی ما ورته وی چې ابن ابي قحافه، دا مې د پلار ابو قحافه، دا مې د پلار نوم دی. وی ما ته وی چې تا ته یو سوال دنه کوم، ته دې ما ته دا خېټه لږه څرګنده کا. وی ما ورته زما په خېټه څه کې؟ وی ما ته وی چې زما پکې یو مقصد دی، ستانه پې څه دی؟ ما ته لږه خېټه څرګنده که نو هل درته وایم. وی ما ورته وی چې راشي څرګنده به کړم. وی دا خېټه مې ورته څرګنده کړه. وی زما په دې خېټه دلته کې یو تور غوندې داغ و. وی ما ته یې پټی که. وی ما ته وی چې ان قریب د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته راتلونکی دی او ته به د هغه ړومبی ملګری. وی اتفاق ته ګوره زمانه ډېره تېره شوه. وی حضور پاک زما دوستو او د نبوت دعوی وکړه. وی ما ته وی ابوبکره ما له خدای پیغمبري راکړه. وی ما ورته وی یا رسول الله بغیر دلیل او معجزې د پیغمبري منم، بالکل منم، ما در باندې ایمان راوړه. ځکه خو ورته صدیق وی. خو یو راکوټې غوندې تپوس ته نه کوم چې ستا د پیغمبرۍ نښه څه ده؟ ایمان مې در باندې ګورې راوړه. د دې نښې تپوس دې وجې نه کوم چې ایمان در باندې که نښه دې راته وویله ایمان راوړم، او که دې ونه ویله ایمان نه راوړم. ایمان مې در باندې مخکې راوړو. اسې دا تپوس در نه کوم چې ستا د پیغمبرۍ نښه څه ده؟ حضور پاک راته وفرمایل چې زما د پیغمبرۍ هغه نښه ده چې په یمن کې هغه شیخ نجدي ستا په خېټه کم داغ کتلی، د یمن شیخ یزدي چې تا ته مخکې ستا په خېټه کم داغ کتلی و، هغه زما د پیغمبرۍ نښه ده. وی زما دې په خدای قسمي که دا ما چاته م ویلي، نه پیغمبر علیه السلام نه بل چاته. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی د حضور پاک دا دویم مرګره حضرت عمر ابن الخطاب وی یو علاقې ته تللی وم د شام. وی هلته کې د قریشو به خلکو ډېر زیات قدر کوو، ډېر لوی لحاظ به یې ساته. وی داسې یو جمع جرګه جوړه شوه او خلکو وی چې د مکې معظمې میلمه راغلی دی، حج له به هلته تلل، بیت الله له طواف له به هلته تلل، د زمزم اوبه هلته دي، او بیت الله کې ټولې د ایمان نښې موجودې دي. فيه آیات بینات مقام ابراهیم، د دین ټولې نښې پکې موجود دي. نو د هغې نشانو به خلکو قدر کو، زمونږ به هم قدر کو. وی زه لا نوجوانه لکم. وی داسې یو ډله جوړه شوه. وی ما ته چې ته تقریر وکړه. وی ما څه واز نصیحت څه بیان کو. وی یو بوډا سپینګیري سړی را پاسېد، ورسره په لاس کې یو خط دی. وی ما له یې راوړو. وی ما ته هغه بوډا وایي اوس د خلکو منځ کې لویه ډله ده چې په دې راته دستخط وکړه. نو وی ما ورته وی چې دې کې دې څه لیکلي دي کاکا؟ وی بس ته ورته وګوره نو دستخط پې وکړه. وی چې ما خط ته وکتل نو په خط کې دا لیکلي دي چې که زه عمر فاروق بادشاه شم او ما بیا په دې علاقه باندې حمله وکړه، د شام په دې علاقه، نو دا مخامخ فلانکې نمبر ګرجه به نه روانوم. وی راته چې په دې دستخط وکړه. وی ما ورته کاکا ته روغې کې لیونې، ما ته ګوره عمر ته زه خو یو ماشوم هلک یم، نوجوان یم، او بیا بادشاه ته ګوره، په دې علاقه حملې ته ګوره، دا راته چا ویلي دي؟ زه خو یو نوجوان یم او بیا د عربو بادشاه، هغه ډېر مضبوط خلک دی، زمانه پکې ډېر مشران شته او ډېر قابل خلک شته، نو تا دا څنګه لیکلی دی؟ وی ما ته وی چې بس ته په دستخط وکړه ته یې څه کوې؟ وی مې چې زه خو داسې دستخط نه کوم، ما ته ووایه آخر دا دې څنګه لیکلی دي؟ دغسې الفاظ یې لیکلي که زه عمر بادشاه شم او په دې شام په دې علاقه مې حمله وکړه نو دا پلانکې ګرجه به نه روانوم. مې چې دا تا لیکلي د څه نه دي؟ وی ما ته وی ته پې دستخط وکړه. وی خلکو مې چې صاحب وکړه دستخط ستا نه پې څه دي؟ وی دستخط مې ورته وکړو. وی ما ته هغه سړی داسې لیونۍ غوندې ښکاره شو. زمانه تېره شوه، حضور پاک راغی، نبوت راغی، ما تصدیق وکړه، مؤمن شم. اوس وخت لاړ، نبی علیہ السلام نه پس ابوبکر بادشاه شو، ابوبکر نه پس وی زه بادشاه شم، او د عمر فاروق زمانه کې خو بیا اسلام ډېره زیاده ترقي کړې وه. 2 لکه مربع میل علاقه د عمر فاروق زمانه کې فتح شوې ده. داسې 20 پاکستانان ورته نه جوړېږي.
نو ما حکم وکړ چې شام ته لاړ شئ او د شام علاقه فتح کړئ. زه په عمر فاروق دا فوجونه لېږلي او د عمر فاروق د دې فوجونو د لښکر او د دې حملو سره د حضور پاک د ډېرو پیشنګویو تصدیق کېږي. خبرې چونکې د حضور پاک د محبت او د عشق دي او د هغې د معجزاتو نمقه خبرې به کوو. دې ضمن کې ورکوټې غوندې خبره کوم. حضور پاک چې کله هجرت کو سراقه یو سړی و، هغه ورپسې د حملې په خیال تلی او بیا د حضور پاک هلته کې معجزې هغه ولیدې نو واپس شو. نبی علیہ السلام ورته فرمایي وی سراقه وی ستا په لاس کې د کسرا د بادشاه بنګړي او ستا په سر د کسرا د بادشاه تاج وینم. دا سراقه وی مال خندا راله، وی خندا راله چې یاره د پیغمبر علیہ السلام دا خبره مې داسې په غلطه ورواړوله چې اوس خو دومره ستاسو طاقت نشته چې خپل کلي کې پاتې شئ، د خپل کلي نه بل وطن ته هجرت کې او دعوې دونه مضبوطې کې چې یو زمانه کې به مونږه د کسرا معنی فتح کوو. دې کې دې خبرې ته اشاره شوه او سراقه د کسرا تاج او د هغه بنګړي به ستا په لاس کې وی دا راته تعجب غوندې ښکاره شو چې اوس خو ستاسو دومره طاقت نشته چې خپل کلي کې ایثار شئ او دا دومره مضبوطې دعوې کوئ. د عمر فاروق دور راغی، فتوحات شروع دي. سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دا یو صحابي دی، دی اولې او د عمر فاروق لښکر دی که دا کشته وي خو راځي حمله کړي زما سلطنت ختموي. کشته اوسوله دی. سعد ابن ابي وقاص چې راغی فوج ورسره دی. فوج ورته وی صاحب څه به کوو؟ وی په دریاب ورځو. وی صبر وکړه، دریاب به خوړ دی راغلی دی اوچ به شي، بله لار به وګورو. وینا د خدای د خلیفه د عمر په وینا کې ناراستی راځي. فورا ورځئ، اسونه په دریاب ورغورځول او په دریاب باندې نیغ پورې وتل او چې کله پورې وتل دا د عمر فاروق رضی الله عنه یو لوی کرامت دی چې کله پورې وتل د کسرا بادشاه قصه اوږده ده خو په هغې حمله وکړه، هغه بادشاه فتح کړله. عمر فاروق ورته ویلي وی چې فتح کې علاقه نو سراقه به مال راولېږي او د بادشاه چې کوم خصوصي سامان دی اب مال راولېږي. نو د هغه خصوصي سامان څومره چې هغه یو استازي لور که سعد ابن ابي وقاص دا د هغه لښکر مشر کمانډر ان چیف وی دا یو عمر فاروق لا سراقه ته تم ورسره ځه. عمر فاروق له چې هغه سامان کله راورسېد چا چې وکړه نو ډېر زیات غصه شو. هغه استازي ته وی دا فورا یوسه سعد ابن ابي وقاص ته او ورته ووایه چې دې کې یو شی کم دی. خلق ورته وی صاحب تا ته څه پته ولګېده چې دې کې یو شی کم دی؟ وی بس ما ته پته ده ال درته ویم خو دا فورا وی چولېږه واپس کا او ساعت ته ووایه چې عمر ډېر زیات خفه دی، د بادشاه د کسرا ټول سامان راولېږه چې یو شی پکې کم نی. دې رخصت کړل. چې رخصت یې کړل او واپس لاړ هغه قافله او سعد ابن ابي وقاص ته ورسېده. وی سعد عمر فاروق ډېر زیات خفه دی. وی ولې؟ وی او وی چې د بادشاه سامان کې یو شی کم راغلی دی چې هغه سامان لټاو. وی او یو شی پکې کم دی. وی څه دی؟ وی د کسرا هغه بنګړي پکې نشته، ارانیر شوي وو، اقه بنګړي پکې واچول او واپس عمر فاروق له قافله لاړه. چې لاړه عمر فاروق یو ډېر مزیداره جلسه او یو ډېر لوی اجتماع جوړه کړه او راشه د حضور پاک ارمان راجوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خبرې او د قول او د وینا مبارکې هغه ارمان او پیشنګویي پوره کوم. وی تاسو ته پته ده چې ما دا سامان ولې واپس کو؟ وی نه. وی حضور پاک سراقه ته د هجرت په موقع یو خبره کړې وه چې ای سراقه ستا په لاس کې د کسرا بنګړي وینم او ستا په سر د کسرا تاج وینم. نو ما وی چې د حضور پاک ارمان نن پوره کوم. نن زه په خپلو لاسو د سراقه تاج پوشي کوم. هغه تاج چې حضور پاک د خولې مبارکې نه وته دی او ورته په سر کوم. هغه بنګړي چې حضور پاک فرمایلی چې د سراقه په لاس کې د کسرا بنګړي وینم هغه ورته په لاس کوم. وی چې ماله سامان راغی بنګړي پکې نو. وی مې چې حضور پاک خو دروغ نه وای، دا هغه خبره خو رښتیا ده. بنګړي وو خو معلومیږي دا چې سامان کې ګډوډ شوي دي. دوباره مې ولېږه هغه بنګړي رالل. نو عمر فاروق د کسرا هغه تاج او هغه بنګړي سراقه ته په
په تخت باندې بره ودرو هغې ورته واچول وی نن د حضور پاک د هجرت په موقع چې کومه خبره کړې وه سراقه ته نن حقه پیشنګویي ښکاره کوم او څرګندوم. خیر دا قصه مې دې پورې کوله چې د نبي علیه السلام کومې پیشنګویې دي او کومې خبرې شوي دي نو حقه خبرې ټولې رښتیا شوي دي. نو قرآن حکیم کې الله فرمایي کافرانو ته ستغلبون تاسو به مغلوب کېږئ او نبی علیہ السلام هم فرمایلی غلبت الروم رومیان او دا نور کافران دا به مغلوب کیږي. نو دا عمر فاروق په لاس باندې خدای په حقه پیشنګویي څرګندوي لښکر یې ولېږه شام ته وی لاړ شو په شام حمله وکړه چې په شام یې حمله وکړله او هغه ګرجا هغه به حکم کوي د کافرو ګرجي او د عبادتخانې ټولې روانې کړي. چې هغه ګرجې ته فوج ورغې بوډا بابا والا مخې له راووته وی پاک کړی چې رانه شئ ودرېږئ وی ولې وی ستاسو بادشاه ماله لیکل راکړي چې ستا ګرجه به نه روانه هغه د زمانې مخکې لیکلې والا راویستل هغې وی وښایه زمونږ بادشاه امیرالمؤمنین خو مونږ ته اډر کړی دی چې هر عبادتخانه او ګرجه روانه وی او ته یې ماله لیکل راکړي دي وښایه چې وکتل د شاه د عمر فاروق دستخط دی پې لیکلې ورکړي دي که زه عمر بادشاه شم او په دې علاقه مې حمله وکړه نو دا فلانکې ګرجه عبادتخانه به نه روانوم. فوج ته هغه چې کوم مشر و ورته وی داسې کار وکړئ چې فی الحال یې مه روانوې. دا خط عمر فاروق ته ولېږې عمر فاروق ته خط ولېږه چې صاحب تا لیکل ورکړي دي وی ما خو نه دي ورکړی ځکه د هلکانې خبره ده وی ما نه دي ورکړی وی صاحب ستا دستخط دی چې وی خو او ما ته یاد شو دا خو هغه بوډا لکه ما ته راولی بوډا زر کې دکې خو کمال دا ټیک د لیکل خو زما دي دستخط خو زما دی ما لیکل ورکړي دي خو بوډا نه اوس تپوس کوم چې هغه هلکانه کې تا ته دا واقع څنګه معلومه وه تا ته څه پته ولګېده. دا د حضور پاک هغه صداقت او رښتیا پیغمبري ده. اوس دې نه به اوس تاسو ته اندازه ولګي. وی بوډۍ راوست چې راوست عمر فاروق تپوس کوي وی بابا دا لیکل زما دي وی یو صاحب هغه پلانکې بوډا سپین ګیری دی علاقه کې چې تا هغه هلکانه کې تقریر کوم ما در نه دا لیکل اخیستی و وی بابا دا تپوس در نه کومه چې ګرګي خو مونږ نه پرېږدو دا خو بروانه و خامخا او تا نه دا تپوس کومه چې دا لیکل تا ما نه اخیستل تا زه څو پېژندم چې زه به راځم او په دې علاقه باندې به حمله کوم او دا به فتح کوم. وی صاحب چې تا کله تقریر شروع کو نو ما ستا آواز واورېد او بیا مې تپوس وکړو چې دا څوک دی وی دا د قریشو د عربو د خاندان یو سړی دی او عمر یې نوم دی. نو وی زمونږ په کتابونو کې ستاسو ذکر موجود و وی ما خپل کتابونه چې کتلي نو په هغې کې دا ذکر و چې د آخر زمانې د پیغمبر دویم ملګری د هغه نوم به عمري د هغه به داسې شکلي د هغه به داسې خبرې وي د هغه به داسې اندازه او داسې وجود به وی چې زه رالم کتابونه مې راوړل او تا ته مې کوس پاس وکتل نو چې کومې نښې خدای مونږ ته په خپلو کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر د ملګرو ښودلې وې نو هغه ټولې نښې په تا کې موجودې وې. نو بیا مونږ ته خدام په کتابونو کې شته چې دا عمر به بادشاه کېږي او دا علاقه به فتح کوي. نو مې چې یاره دی خو به دا علاقه فتح کوي هر کله چې دی به بادشاه کېږي. نو ما در نه هغه وخت لیکل واغېستل ما ته پته وه چې ته به د آخر زمانې د پیغمبر دم ملګرې جوړېږې او دا علاقه به فتح کوي ما در نه ځکه لیکل اخېستې دي. تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې د حضور پاک د ملګرو دومره صفتونه په پخوانو کتابونو کې موجود وو دومره خدای پاک خلکو ته ښولي نو د نبي علیه السلام صفتونه او د هغه د پیغمبرۍ احوال او صفتونه به څومره موجود وو. دا د نبي علیه السلام هغه حالات به تېرو شو کتابونو کې د هغې د پیدایش نه ډېر مخکې عبدالمطلب فرمایي د نبي علیه السلام نیکه هغې هغه علاقې ته تللی یو کاهن سره مې ملاقات وشو وی ما ته کوس پاس ګوري وی دا هغه دور دی چې لا ما واده هم نه دی کړی وی ما ته وی ستا څه نوم دی وی کوس پاس راته ګوري ما ورته چې زما نوم عبدالمطلب دی وی ما ته وی واده دې کړی دی نو ما ورته وی چې نه هغه هم وی راته وی چې ته ما ته خپل وجود وښایه وی ما ورته وی چې وجود به درته ښیم خو چې کوم مخصوص ځای نه دی به درته نه ښیم عورت به درته نه ښیم وی نه خیر دی نور وجود وښایه وی زما وجود یې وکتلی چې جامې واغونده وی ما ته وی چې زه لاړ شه فورا په بنو زهره قبیله کې واده وکړه او ستا دا نسب نه ستا په اولاد کې د آخر زمانې پیغمبر پیدا کېدونکی وی زه رالم اتفاقا یو بله قبیله کې مې واده وکړو وی ما هغه خبره چې په ګپ شپ واړوله یو بله قبیله کې مې واده وکړو نو وی د هغې نه زما یو زوی او حضرت حمزه رضی الله عنه او یو لور صفیه دا پیدا شو
وی ما وی چیر هغه خو ما ته وی چې په هغه قبیله کې هغه بله قبیله کې واده وکړه بنو زهره کې او ما بله کې وکړه وی اتفاقا اخیری واده چې موقع په بنو زهره کې وکړه او د هغې نه زما یو زوی پیدا و چې هغه عبدالله وی چې زما هغه زوی عبدالله پیدا شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا د عبدالله زوی نو هغه چې ما ته هغه مخکې هغه کم کاهن ویلو هغه شی زما رښتیا شو او بیا ما یو خوب ولیدو وی زه خوب وینم وی زما د امبلا نه یو غټه اونه اوچته شوه یو ډېره مضبوطه لویه اونه ده چې د هغې څانګې د اسمان ته ورسېدې او بیا هغه په دې دنیا خورې شوې او د هغې نه یو رڼه ووته یو نور ترې ووت او هغه رڼا چې وځي نو کله غلي کېږي او کله تیزېږي بیا کله غلي کېږي او کله تیزېږي وی ناګانه خوا شو په دې دنیا خوره شوه وی څوک راځي او د هغه اونو څانګو پورې نښلي او څوک ترې تښتي وی ما ټوپ کړه چې دې څانګې ته لاس اچوم وی واپس به را پرېوتم وی بیا به مې ټوپ کړه چې لاس ورته اچوم وی واپس به را پرېوتم وی دې کې راویښ شوم وی هغه زمانه کې یو نجومي و د هغه نه مې تپوس وکړو چې هغې خوب تعبیر راته وښایه وی چې ستا په نسب کې او ستا په اولاد کې به د آخر زمانې پیغمبر پیدا کېږي د هغه مثال به د یوې زرخیزې اونې وي په ټوله دنیا به خور شي او د هغه مثال به د یوې رڼۍ په ټوله دنیا به هغه رڼا خوره شي او تا چې هغه نور رڼه ولیده چې کله به خورېده او کله به غونډېده لومبي دور کې به د هغه نبوت په سختۍ خورېږي څوک به قبلی او څوک نه آخر وخت کې به خور شي او تا چې خلک ولیدل چې څانګو پورې نښتېدل دا هغه خلک دي چې څوک به په ایمان راوړي او چې هغه نور خلک دي ولیدل چې تښتېدل به ته دا هغه کافران بدبخته دي چې د چا په قسمت کې ایمان نشته او چې تا خپل ځان ولید چې تا به ورټوپ کول او څانګه به در رانیوله نو یاري دا تعبیر چې ته به د هغه پیغمبرۍ ته نه رسېد هغې نه مخکې به مړ شې دا ټولې نښانې د حضور پاک د راتلو نه مخکې څومره نښې او نښانې چې د هغه د نبوت وې لکه ما درته مثال درکړه چې نور راخیږي د هغې شغلې او جلوې مخکې په دې دنیا خورېږي دارنګې د حضور پاک د راتلو نه مخکې دا کاهنان هم خبرونه ورکړل نجومیان هم خبرونه ورکړل او د پخوانو کتابونو عالمان هم خبرونه ورکړل چې ان قریب د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته راتلو والا دی او هغه دور کې حضور پاک دنیا ته تشریف راوړه ما درته تاریخ یاد کو 22 اپریل 571 عیسوي او دا نوشیروان د بادشاه 40 کال او دا اپریل میاشته او دا وخت چې دی هغه د ګل ورځ او د سحر چې هیئتدانانو کوم اندازه لګولې ده د سنتو نه مخکې هغه ورځ چې دوی کم حساب لګوي نو 20 منټه د پاک 4 بجې حضور پاک دنیا ته تشریف راوړه معجزات د حضور پاک د پیدایش نه مخکې د پیدایش نه وروستم د نبوت نه مخکې د نبوت نه پس او د وفات نه پس هم د حضور پاک معجزات په دنیا خواره دي حضور پاک داسې معجزات لري خیر خبر اوسوک دیږي او حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه دغه ښکلي پیغمبر عاشق و داسې عاشق چې زما په خیال زمونږ باباجي د خدای پاک وبخي هغه به قسم خوړه چې ما په دې خپلو سترګو داسې عاشق او داسې سړی نه دي لکه حاجي صاحب رحمت الله علیه په شان داسې یو عاشق زه طالبانو ته کله په درس کې دا بعضې ملګري ناست دي د هغه متعلق بیان کوم چې د هغه څومره بهادري وه او په دین د هغه څومره ننګ او څومره غیرت و خدای شته که دومره غیرت او دومره ننګ او دومره هغه بهادري او پهلواني نن د بل چا زه وینم کوم چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه وه زما نه مخکې مولانا صاحب د هغه کرامات ذکر کړل شک پکې نشته کرامات د اولیاء بالکل حق دي هم په مرګ او هم د وفات نه وروسته ګورئ بعض خلک دې کې انکار کوي وی په ژوند د اولیاء او کرامت شته او د وفات نه وروسته د اولیاء او کرامت نشته دا بالکل غلطه خبره ده هم په ژوند شته هم د وفات نه پس د اولیاء او کرامت شته که څوک پکې شک کوي ما سره د راشي خبره دې وکړي دې کې هر څه شک و شبهه نشته د اولیاء او کرامت هر وخت ثابت دی نو د حضور او د پیغمبر معجزه په ژوند هم شته د وفات نه پس هم شته عمر له به چلېږي خیر د حاجي صاحب رحمت الله علیه کرامات ای کې شک و شبهه نشته او هغه د شبهې نه بار دي یو کرامت د حاجي صاحب درته ښیم ښکاره کرامت درته ښیم هغه د حضرت حاجي صاحب رحمت الله علیه نعتونه و شاعر دي دې نه لوی کرامت بل نشته تاسو چې د حاجي صاحب کلام اورئ مال تعجب راشي دلته د حاجي صاحب نعتونه ویلی شي او ملګري یو بل سره شر او شور او خبرې کوي تاسو د حاجي صاحب کلام اورئ
دا هغه نعتونه واورئ نو تاسو ته پته ولګي او سوچ پې وکئ. لکه زما د ورور مخکې ووایي که نه هغه یو شعر چې هلته را باندې بیا یو نعت واوروه او یو ټکې زما د غوږ ته راغی دی بار بار اورم وی ستا د مخ دیدار ستا په مخ غواړم د خدای نه ستا په مخ ستا دیدار غواړم. ګورې دا وسیله هم ثابته ده. بعضې خلک دې نه ګوره انکار کوي وسیله نه مني. دې دنیا کې توسل په ذوات فاضلو په نیکانو بندگانو د هغې په اعمالو د هغې په ذات دا بالکل ثابت دی. هیڅ څوک دې نه انکار نشي کولی او که څوک ته انکار کوي نو هغې ته هم زه ما سره دې خبره وکړي دې کې هیڅ شک و شبهه نشته. نو توسل او وسیله په ذواتو فاضلو یره په بوتانو او دا چې کم د هندوانو دا بوتان دي ټیک ده په احادیثو کې توسل تاسو ته هغه وجه وښیم هغې ته دې توسل نشته آیاتونه درته وایي او احادیث هم درته وایي د هغې هغه بنیاد درته وښیم. هغه کم توسل چې خدای وایي نشته هغه نشته چې کافرانو به په لات او په منات او په عزا کم خدای ته نیول موږ هم نه منو. هغه بوتان او هغه باطل خدایان هغه توسل نشته. نور ذوات فاضله پاک بندگان د خدای پاک باران نه کېده نو تپوسو شو وی باران نه کېږي څوک. حضرت عائشې رضی الله عنها تپوسو شو باران نه کېږي. دوه موقعو کې داسې واقع پیښه شوې وه. وی د حضور پاک د روضې مبارکې د پاسه چې کوم ګنبد دی هغه لږ سورې کې چې د حضور پاک د روضې مبارکې انوار لږ اسمان ته لاړ شي چې باران وشي چې لږ غوندې سورې کې باران وشو. بله زمانه کې باران نه کېږي. وی باران کېږي. خلکو وی حضور پاک چې به په دنیا کې حیات و نو مونږ به هغه وسیله که چې خدای د ده په مخ درنه باران غواړو. اوس هغه نشته او د حضور پاک تر حضرت عباس شته. وی خدایا د دې حضرت عباس په مخ درنه باران غواړو. لاس یې نوح قطع کړی باران شروع شو. دې د توسل او وسیله نه نور د څه کوي هسې سترګې پټول. نو د حاجي صاحب رحمت الله علیه په دې اشعارو کې توسل او وسیلې ته اشاره ده. وی ستا د مخ هغه دیدار غواړم او ستا په مخ یې غواړم ای محبوبه ستا په مخ یې غواړم. نو د حاجي صاحب لوی کرامت هغه د هغه اشعار دی د هغه نعتونه دي چې هغې ته سړی غوږ ږدي نو سړی وایي چې عاشق د زمانې هم دقه و مونږ پکې څه یو. د هغه د اشعارو نه پته لګي. او ما مخکې په اجتماع کې بیان کړو چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه کم کرامت دي نو چې مونږ ته څونه پورې د مشرانو نه وینا شوې ده. زمان یا خدای پاک دی وبخي هغې خوب لیدو حین هغه وخت کې چې کم وخت کې د حاجي صاحب رحمت الله علیه وفات کېږي او باباجي زمونږ خو دلته کې حاجي صاحب مریدو باباجي به زمونږ فخر کو د حاجي صاحب په پیری باندې او په یو بله وجه به فخر کو. وی ماله سبقونه را کړي نو په حج کې ورسره ملګری شوم په دې اخیري د حاجي صاحب اخیري حج و د هغه لومبی حج و. وی چې مدینې منورې ته لاړو د حاجي صاحب هغه عشق چې به هغه بیانو نو هغه د لیدو او د اورېدو نه بار خبره ده. وی ریاض الجنت کې ناستو وی ما ته حاجي صاحب هغه به ورته صاحب مبارک وی او زمونږ کور کې اوس هم داسې مشهوره ده چې مونږ د هغه دلته کې اوس حاجي صاحب رحمت الله علیه ځکه تاسو د پیولو دپاره زمونږ په کور کې اوس هم داسې د واړه لوی ټولو د صاحب مبارک وی او مقه الفاظ دي. وی صاحب مبارک ما ته وی چې د دې قبر د صاحب د طرف نه ماته الهام کېږي چې دې مازون کا نو زه تا مازون کوم. ما ورته وی چې صاحب بالکل زما خوښه ده. نو په حج کې ورسره ملګري یو زمونږ د کلي د میرې فضل اکبر حاجي صاحب خدای دې وبخي وفات شوی دی او یو پهلوان حاجي صاحب وی دوی هم وفات شوی دی. وی دوی موجودو. ما ته وی چې مولوي صاحب مازون کوم د دلته او دا دوم در باندې ګوان شو او دا د زیارت د قبر دا صاحب دام در باندې ګوا کوم. مولوي صاحب وی ما ورته اوم جړل او مم خندل. ما ورته وی چې صاحبه زما په مازونتیا او زما ستا په مریدۍ باندې ستا مرید کېږم مازون کېږم خلیفه کېږم دې دوه ګوانو ته حاجت نشته. دقه صاحب دا د روضې مبارکې صاحب زما د ګوی لپاره کافي دی. هغه به فخر کو د حاجي صاحب رحمت الله علیه په مریدۍ باندې. وی داسې پیر
او داسې بزرگ او داسې استی ما په خپل سترګو چته نه لیدې. په سعودي کې الته کې یو دعوت شوی او پاغه دعوت کې لوی لوی علما ناستو. په دین چې چاله غیرت ورزي کنه هغه ته بزرگ وای، هغه ته ولی وای، دا هغه کرامت مخامخی د شمیر نه بباري. وی هغه کې عالم ناستو چې هغه ته شمس العلماء لقب ورکو. شمس العلماء د علماء نور. وی چې داسې نور عالمان ناست هم داسې مخامخ راغی نو هغه خړلې و. اوسم دا د مصر خلق لوی لوی علما به د سنتو د پټکیو د ګیرړو څخه خیال نه ساتي. ګیره خړلې و. وی چې حاجی صاحب رحمت الله علیه وتو قتل نو فورا یې ورته وی په عربی کې چې ته شمس العلماء او حال دې فورا ټینګ نشو بیا د سنتو خلاف یولد. من رأى منكم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك عدف الإيمان. یو سړی یو ناروا ویني په لاس به سمای او که په لاس نشي سمولې نو په خوله به سمای، که په خوله نشي سمولې لکه به سره بغض ساتي. نو حاجي صاحب به د لاس نه کار اخیسته. فورا ورپاسېد ورته وی ته شمس العلماء دومره لوی لقب او دی مخ ته دی وګوره. امقار شو ورته وی ښه ګیرم سنت تا او رانجم سنت تی. نو حاجي صاحب ته ستا رانجه ولې نشته؟ تا رانجه ولې نه دي مګلې؟ نو حاجي صاحب ورته وی چې بالکل رانجم سنت تی او ګیرم، خو ګیره سنت دائمه ده همیشه لپاره او رانجه سنت غیر دائمه دي. لکه رانجه ماسخوتن واچې او چې سار مخین دي نو ختم شوي وي. نو ما بیګا رانجه چولې دي او سار چې مخوین بس ختم شوي دي. او ګیره کې خدا څه نه کېږي چې سارې پیدا او بیګاله بیا ختم شي او بیګاله بیا پرې دا خو به همیشه ای بس فورا غلی شو او دومره هغه غصه شو هغه ډوډۍ والا ته غصه شو چې هغه مجلس یې پرېښود او بار ته ووت. په مدینه منوره کې د مدینې منورې ډیپټي کمشنر ډي سي چې ورته تاسو وایه هغه دعوت کړو. وی زه به ورسره چې مونږ لاړو هغه کوټې ته ورننوتو. وی حاجي صاحب رحمت الله علیه واپس شو. وی ما ته وی چې را واپس شو. نه چې ولې صاحب وی دې کې تصاویر دي، تصویرونه دي پکې. وی هغه ډیپټي کمشنر راوته چې صاحب راځي وی جن دي کې تصویرونه دي. وی جیدر به کوته وی نه داسې لرکول نه ما سره به وعده کې چې بیا به پکې نه لګي. وی دا سره وعده کوم چې بیا به دې کوټه کې تصویرونه نه لګوم. بیا حاجي صاحب وردن نشو. نو مولانا عبدالغفور صاحب زمونږ د علاقې او عالمو او د حاجي صاحب رحمت الله علیه مازونمو هغه الته په جړا شو. نو داسې سلګي والے وی جړل وی چې دې کم کوټه کې مونږ بشمیره دل ډوډۍ خوړلې ده خو مونږ کې دونه جرأت نو چې د ډیپټي کمشنر ته ویل چې تصویرونه کوسکا. او چې نن یو مجاهد ځوان راغی نو یوازې کوزول سکه چې همیشه لپاره په بند کړل. او مشهور خبره په دې عثمانزو کې میرزا اسکندر د ګریوان نه دی نیول. استاد دې علاقې یو خان دی او په یو مجلس کې یو جلسه ده او په هغه جلسه کې حاجي صاحب رحمت الله علیه ناشته او هغه خان هم ناشته نو میناله اوس وفات شوی دی. هغه بس سیګریټ سکو او پوکې به حاجي صاحب په شا داسې ور خوشې کړ. دا د هغه ډېر بدبخته خلک داسې وخت کې مو د نیکانو هر وخت کې مخالفین هغه پوکې به داسې کړ. حاجي صاحب رحمت الله علیه ورته خان صاحب دا سیګریټ مسکا او ته غوسه شو. وی زما خپله خوله ده خپله ګناه مې ده ستا را باندې څه. بیا ورته حاجي صاحب رحمت الله علیه وی منت درته کوم چې دا مه کوه. او ته نور هم غوسه شو. ای زه خپل کار کوه زه پیشه زما کار پیشه. حاجي صاحب رحمت الله علیه پاسېده هغه شل نیزه به وي ورسره وه هغې اوچته کړه. یو ځل مې درته د ورورولۍ په خیال باندې مینت وکړو. بیا مې درته اپیل وکړو ته دې دی پښتون زه سلیمان خېلو پښتون. اوس درته په زور یم چې وغورځوه سیګرټ. یاره حاجي صاحب وایي ته خو خبره هم نه پوهېږې ما خو در سره ټوغې کولې او فورا هغه ته خو پته وه چې ده کې دومره غیرت او جذبه ده په دین چې اوس را باندې حمله کوي. سیګرټ یې وی راکاږه پې خپه خپې پې راښکالی پرېښو. دومره غیرت نن چا کې شته د دین. نو د حاجي صاحب رحمت الله علیه هغه بزرګي او هغه کرامت د هغې په ژوند مو د هغې د وفات نه پس هم شته. نو ما هغه قصه کوله بس ختموم چې زمونږ هغه نیا خوب ولید. زمونږ زوړ کور کلي کې داسې خوا کې یو کنده راغلې ده. وی چې زه خوب وینم چې په دې کنده کې کبان دي داسې بره روان دي جیاباد ته روان دي او سپین سپین څادرونه یې په سر کړي دي. هغه د هیبت نه پاسې زمونږ باباجي را پاسو چې د پاسه ما داسې خوب ولیده. دې خوب نه خو څه بل څه معلومیږي دا زه ماسخوتن راتلم او د صاحب مبارک طبیعت خو لږ ټیک و خو
معلومیږي چې سبل څه دي. وی چې څنګه را پاسې د مراویښ شم په دې نیت چې راځم خلیل شیخ زمونږ تورمزو یو سړی هغه ور وډبو ما ته وی چې حاجي صاحب رحمت الله علیه وفات شو. داسې نو ډېر کرامتونه ما مخکې بیان کړو. نو مقصد زما دا دی چې حاجي صاحب رحمت الله علیه یو صحیح عاشق رسول، یو صحیح د پیغمبر علیه السلام صحیح وارث چې څه ته ویلی شي، او د پیغمبر علیه السلام په ګدی نایب او خلیفه په حقیقي معنو کې حاجي صاحب رحمت الله علیه. او دا د هغې یاد کې م د ما مخکې وي چې دا هغه تړلې غوندې خبره ده. د حضور پاک سیرت او د حاجي صاحب بیان سره د نبي علیه السلام سیرت دا لازم دی. خو لکه څنګه چې مخکې مولوي صاحب سید شاه مولوي صاحب ووی دغه رنګ شکر دی په دې اوس هم موږ فخر کوو چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه هغه ځای هغه مرکز خالي نه دی، خو مقصد د هغه مریدان د هغه شاګردان او د هغه معتقدین دلته راځي او ښه په خوشحاله ړځي. دا شکر دی. ځکه ډېر خلک داسي چې هغې وفات شي او د هغې هغه ګدی خالي پاتې شي. شکر دی چې د حاجي صاحب رحمدان د هغه یو کرامت دی چې د هغه هغه ګدی خالي نه ده. زمان وروسته مولانا صاحب شته دی، هغې به تقریر کوي انشاءالله، او زمونږ خو ساده خبرې یو څو خبرې مې درته وکړې، اب انشاءالله ډېر ښکلی تقریر کوي، ډېر مزېدار تقریر کوي. تاسو په انشاءالله ښه خوشحاله یې. هغه به تقریر کوي، زه به نه، مولانا سیف الله صاحب هغې به تقریر کوي. زه یو مختصر غوندې دعا کوم، خو دا اختتامي دعا به ني، مختصر دعا کوم او د خپل ځان دپاره کوم او ستاسو دپاره دو کې چې الله ذوالجلال مونږ کې د حاجي صاحب رحمت الله علیه هغه حقیقي عشق پیدا کړي کوم چې په هغې کې عشق د خولې ګورې نوم نه دی چې په خولې ځای مینه ده او عشق دی عشق دی، د خولې خبره نه ده. ځان کې د حضور پاک اخلاق، د هغه عادات، د هغه عمل چې هغه کې څنګه عمل و اقا شان سیرت او خوی ځان کې پیدا کول پکار دی، دې ته عشق وایي. او که په خولې ځان زما عشق دی عشق دی عشق دی او عمل مې د حضور پاک نه خلافي، قول خبرې مې د هغې نه خلافي او جون مې د هغه نه خلافي، دا عشق نه دی، دا بیا دشمني ده. نو خدای پاک دې اقص حقیقي عشق محبت مونږ کې پیدا کی کم چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه د پیغمبر علیه السلام سره. خدای دې هغه سه مجاهدانه زندگی په مونږ کې پیدا کی. دو کې د صاحب مبارک دې زامن ہوتا چې خدای پاک خپل منځ کې اتفاق اتحاد لري، دا ځای په خدای آباد لري. د حاجي صاحب رحمت الله علیه لومبي خلیفہ چې دلته تیر شوی میراګل مولوي صاحب هغې په حق کې دو کې چې الله ذوالجلال د هغې درجات عالیه نصیب کړي. ځکه حاجي صاحب خلیفہ دلته کې د هغې اولاد مو زومې مو او هغې محبت مو په خپله ګدی په جون کې نولو، نو د هغې برخوداران هم شته دی، هغې ته هم دعا وکړئ. او اوس چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه کوم اولاد دی جانشینان دي هغې دپاره هم دعا وکړئ چې خدای پاک به دا ځای آباد ولري او کومه مجاهدانه زندګي چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه وه او مقصد خدای پاک دا ځای اوس هم د جهاد او د عشق یو مرکز وګرځئ. صلی الله تعالی خیر خلقه محمد و آله وصحبه. قسم اسلامی کیسټو د ملاویدو پتا یاد ساتئ. ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور خار.